دا ولې حرام او ناجایز دي؟ د ګیري خرول حرام کېدل او د دې ناجایز کېدل د دې متعلق می تاسو ته څلور خبرې ذکر کړې وي. اولی خبره خدا وا چې د ګیري خرول سره د خزو سره مشابهت راځي او مشابهت بالنساء دا حرام دی او ناجایز دی، الله تعالی په لعنت ویلې دی. دویم وجه دا وا چې دې کې غیر مسلم سره مشابهت دی، د دې د وجه نه چې کوم دی دا حرام ده. او عزتمند بل وجه دا وا چې د نبی صلی الله علیه وسلم د ډیرو احادیث مبارکه چې کوم دی هغه نه منل او داغه نه اعراض لازمیږي. او څلورم وجه می درته دا ویلی و د دې د ناجایز کېدو د دې حراموالي چې د آدم علیه السلام نه والا تر د آخري پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې هر یو پیغمبر داګیره پرې خو دی وا، هر متقی، هر تابعی، هر صحابي ګیره پرې خو د دغه اتباع دا اجماع ده. او چې څوک ګیره خري یې کټکی نو دا دغه اجماع خلاف کوي، نو دا هم ناجایز او ناروا دي. بیا می عزتمندو یو وجه تاسو ته ویلې و چې ګیره خرول یا کټکول دا لوی ګناه ده، غټه ګناه ده. نو دغه د ګناه د غټوالي وجه مستاسو په وړاندې ذکر کړی و چې دوه قسمه ګناهونه، یو هغه ګناه چې هغه پټه ګناه، دیمه هغه ګناه چې هغه ښکاره ګناه. نو کومه ګناه چې پټه کیږي د هغه سزا عذاب کمی په نسبت د هغه ګناه کومه چې ښکاره کیږي. عزتمندو دغه د لوی ګناهونو هغه وجه شروع وي. نو ستاسو په وړاندې نن هغه دویمه خبره هم ذکر کوم، دریمه به هم ذکر کوم، څلورمه به هم ذکر کوم، ان شاء الله پنځمه خبره به هم ذکر کوم چې ګیره خرول لا ولې لوی ګناهونه دي. د عزتمند دویمه وجه دا وه چې ګناه په دوه قسمه ده. یو دایمي ګناه ده، دایمي یو ګناه دا سره چې دایمي ګناه ده، یعنی همیشه ګناه ده. او یو قسم ګناه هغه ده چې هغه عارضي ګناه وي، وختي ګناه وي، بس لږ وخت کم وخت چې ګناه کوي په هغه وخت کې ګناه وي، چې هغه وخت تیر شي نو بیا ګناه نه وي. نو عزتمندو حدیث شریف مې ستاسو په وړاندې ووایه چې کله سړی ګناه کوي نو قاعده دا ده او اصول دا دي، او د دې ګناه نقصان دا دی چې د ګناه په وخت د سړی ایمان دا کامل نه پاتې کیږي. ته انسان په ایمان کې دا کموالی، دا زوال د انسان په ایمان کې پروت وي چې کله سړی ګناه کوي. او دا مې تاسو ته وویل چې ګناه په دوه قسمه ده. یو عارضي ګناه ده، لکه زه به تاسو ته دا ویم چې غلا کوي نو هغه 15 منټه چې غلا یې وکړه دغه وخت کې ګناهګار دی. یو کس د زنا کوي خو چې کله دا زنا کوي نو دغه وخت کې دغه ګناه لیکل کېږي، وروسته بیا نه لیکل کېږي. دغه رنګ یو کس کنزل وکړه نو دغه کنزل کولو سره د انسان ګناهګار شو، خو چې کله کنزل ختم شي نو د دا ګناه کوم چې کړي دا خو کړي دا خو باقی نور د پسې ګناه نه لیکل کېږي. ایو داسې قسم ګناه را چې هغې ته دایمي ګناه ویل کېږي. دایمي ګناه دې ته ویل کېږي تا په لار کې څه څیز د نقصان وارته و، نو دا چې څو پورې د په دغه لار کې پروت وي نو ته به ګناهګار یې. تا په یو کس باندې هغه بهتان ولګاو، تور دې پرې ولګاو،
نو چې څو پورې دا کس یادېږي نو دغه ګناه کې به ته مستقل شمارلی کېږي. تا ډمخانه سازه کړه، شراب خانه دې سازه کړه، بل یو د ګناه یو کار دې ایجاد کړه، نو څو پورې چې دغه ګناه کار کېږي نو ته به براه راست بالکل پوره په دغه ګناه کې داخلي دي، ته دایمي ګناه ویلی کېږي. نو عزتمندو د ګناه سپېروالي وجه دای چې کله سړی ګناه کوي نو د ګناه په وخت کې د انسان ایمان دا کامل نه پاتې کېږي، د انسان دا ایمان دا کمزوره کېږي. ولې کمزوره کېږي؟ که چېرته کې ایمان د دې انسان قوي وی او مضبوط وی نو دا په ګناه نه آماده کېده، د به ګناه نه کوله. خو چې کله په ایمان کې کمزوري رااله نو د ایمان د کمزورۍ د وجې نه دا انسان دا په ګناه کې اخته شو او دا چې کوم دی په ګناه کې شروع شو. نو عزتمندو د ګیرې متعلق دا خبره مې ستاسو په وړاندې ذکر کوله چې دا دایمي ګناه ده، دایمي داسې ګناه ده چې که انسان په عبادت کې هم مصروف وي نو دغه ګیره د انسان نه وي. که په حج کې یو انسان مصروف وي نو بیا هم د دې انسان ګیره نه وي. که تلاوت کې مصروف وي، که بهترین اعمالو کې هم مصروف وي، خو لیکن د انسان دا دو قسمه نقصان دې سره متصل وي. یو دا چې دا ګیره به نه وي، یا دا چې بونډۍ به وي د یو موټي نه به کمه وي. نو چې کله دا دو قسمه ګناهونه د انسان سره متصل وي نو ته دا خبره یاد وساته چې داسې قسم کس ایمان دا به همیشه کمزوری وي. ولی حدیث شریف دی لا یزن الزانی حین یزنی وهو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن. وای چې کوم سړی یا کومه ښځه دا زنا کوي زنا نو په وخت د زنا کې دا مسلمان نشي پاتې کېدی، دی نه ایمان اوچتېږي. راځي و چې کله سړی په زنا کې مصروفه شي نو د انسان نه د ایمان دا وخیږي، د سر د پاسه داسې د چترۍ په شکل خور وي. نو که دا انسان له په دغه ګناه کې مرګ راغی نو دا بې ایمانه چې کوم دی پاتې شي. او که چېرته کې دا د دې ګناه نه ژوندی پاتې شو، ګناه یې وکړه او دوباره ژوند ورته نصیب شو نو دغه ایمان دا د انسان ته بیرته راشي. نو په وخت د زنا کې حدیث شریف کې راځي انسان مؤمن نه پاتې کېږي. او دغه رنګي ولا یسرق السارق حين یسرق وهو مؤمن، چې کوم سړی غلا کوي په وخت د غلا کې چې پردي چیز له د لاس وروړي نو په دغه وخت کې دا مؤمن نه پاتې کېږي. ولی دا کار د مؤمن نه دی، دا صفت د مؤمن نه دی، ځکه دا سړی مؤمن نه پاتې کېږي. نو عزتمندو د دغې وجې نه هر قسم ګناه چې کله انسان کې دا ګناه موجوده شي نو د دې ایمان کې کمزوري راشي، زوال راشي. نو د دې وجې نه عزتمندو څوک چې په داسې قسم ګناه کې مصروفه وي چې د هغه ګیره کمه وي یا خرولې وي نو عزتمندو د هغه په ایمان کې کمزوري دا حدیث شریف نه ثابته شوه. دریم عزتمندو درېیمه وجه، دوه وجې خو وشوې، درېیمه وجه دا ده چې ګیره خروله یا کټ کول لویه ګناه ولې ده. نو درېیمه خبره دا ده چې په هر هفته کې یو پیرا زمونږ د مسلمانانو اعمال دا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیش کولی شي. زمونږ استاسو د اعمال دا نبی صلی الله علیه وسلم ته پیش کولی شي چې د پلانکۍ او د پلانکي سړي زوی په دې هفته کې دا اعمال وکړو، دومره عبادت یې وکړو، پته یې دومره درود ووایه، د الله تعالی دا فرمان برداري یې وکړي او د الله تعالی دا نافرماني یې وکړي. نو عزتمندو اوس دې ده کې لږ سوچ پکار دی چې دا لوی ګناه ولې ده. جناب محمد رسول الله په ټول ژوند کې خپل امت نه دی هېر کړی. د قربانۍ کولو وختو دوه ګډان راوستلی شو، نبی صلی الله علیه وسلم یو د خپل طرفه قرباني کړه او بل بیا دا وی
چې دا دویم زما د امت د هغې غریبانو د طرفه دی د کومو چې د قربانۍ وس نه کېږي. نو عزتمندو مونږ او تاسو د نبی صلی الله علیه وسلم نه 1400 کاله پس دنیا ته تشریف راوړی دی، خو لیکن د هغه وخت کې نبی صلی الله علیه وسلم سره زمونږ هغه درد او زمونږ هغه مینه محبت د نبی صلی الله علیه وسلم سره په زړه کې وو چې داسې غریبان به داسې بې وسه به چې وس به نه کېږي د هغې د طرفه قرباني وکړه. دغه رنګ عزتمندو د شپې به په عبادت کې دا مصروفه شو. عایشه ابی فرمایي چې د نبی صلی الله علیه وسلم خپو مبارکو کې به پړسوب ولګېده، دومره عبادت دومره جړه به کوله چې سترګې به سرې شوې، د مخ رنګ به بدل شو. ولی الله تعالی ورته مخکیني وروستني ګناهونه معاف کړي وو، پکار دا و چې په ځای ناست وې، خو لیکن زمونږ او ستاسو غم او درد د هغې په سینه کې موجود و چې کوم وخت کې وفات کېږي د مرګ فرشته راځي، د مرګ فرشتې نه تپوس کوي څومره سخته ده، وایي د الله رسوله په اتانیز کې چې کوم دی 1 پیسه په تا باندې سخته ده، په روپۍ کې 1 اتانه په تا سخته ده. ورته وایي چې په ما دا سخته نورم سیوا کا، خو اسرائیله زما د امت سره گزاره کوه چې زما امت سره سختی ونه کړي. نو عزتمندو دومره درد او غم او فکر زمونږ او ستاسو لرونکې هغې ته زمونږ او ستاسو اعمال پیش کېږي او چې ورته دا عمل پیش شي چې ستا امت کې داسې خلک موجود وو، ستا امت کې ستا دی امتي داسې ګڼل چې ستا شکل ورته خوښ نه و، داسې ګڼل چې د دې پیغمبر دا شکل او صورت مې نه دی خوښ. عزتمندو چې چا عشق مجازي کړی وي هغې ته د دې ډېره په اسانۍ سره پته لګي چې د محبوبه ناراضتیا دا څومره لوی مصیبت وي، او چې چا عشق مجازي نه وي کړی نو عام هم چاته پته لګي چې د چا یو داسې انسان چې مینې ورسره سیوای، د بعضو مور او پلار سره مینه سیوای، نو چې مور او پلار ته نه خپی نو دا سړی څومره بېچین او بې سکونی. که مور او پلار سره نه نو ښځې سره به که چېرې دا ښځه ترې خفه شي او 2-3 ورځې ورسره خبرې نه کوي دا سړی به څومره پریشانوي چې ګوره زه ورسره څومره مینه کوم او دا چې کوم دی ما سره خبرې نه کوي یا زما خبره نه مني. اولاد دی اولاد ته له څومره سختې تېرې کې چې ستا خبره نه مني نو ستا زړه ورته څومره خفه کېږي چې ګوره زه د دې دپاره څومره سختې تېروم او دا زما هغه نافرماني کوي او زما خبره نه اوري. نو عزتمندو دغه رنګې دغه مینه خپل زړه کې مد نظر کا د خپلو سترګو په وړاندې کېږده او بیا د جناب محمد رسول الله سوچ وکړه چې هغه به د خپل امت سره دومره مینه کوله او چې فرشتې ستا اعمال ویسي چې د پلانکي سړي او د پلانکۍ ښځې دا عمل دی او ستا دا عمل پکې وګوري چې دی امتي زما شکل نه دی خوښ، زما صورت نه دی خوښ، زما په طور په طریقه ځان نه جوړی. نو عزتمندو دا ډیره لویه ګناه ده. د نبی صلی الله علیه وسلم زړه له تکلیف ورکول دا لویه ګناه ده. د ایران یو کسو هغه یو قصیده واورېده کتابت شکل کې وه، ډیر تی متاثره شو د جناب محمد رسول الله په شان کې یو قصیده وه. یو کس لیکلی وه میرزا قتیل د هغه نومو، نو دې قصیدې نه دومره متاثره شو دا صوفي دا بزرګ چې د زړه کې دا وویل چې زه د دغه کس ملاقات کوم چې دومره بهترینه قصیده یې لیکلې ده، د ده به د جناب محمد رسول الله سره ډېر مینه محبت یې ډېر شوق وی. چې کله دا روان شو د ایران نه تپوس په تپوس راغې د دې شاعر کلي ته راورسېد، کور معلومات یې وکړو، نو چې کور کې تپوس وکړو نو ورته وی چې هغه خو د نایي دکان کې دی. چې دا ورغې او چې ګوري نو میرزا قتیل دا په نایي دکان کې دی ګیره خرې، نو ده ته ډېر په حیرانتیا سره تپوس وکړو، د پارسۍ اشعار دي لیکن د پښتو ترجمه یې دا په حیرانتیا سره تپوس وکړو چې آیا ته ګیره خرې؟ نو هغه ورته وایي چې دومره حیرانه کېږي سله ګیره خرومه د چا زړه خو نه ازارومه، ځکه چې زړه ازارول قلب المؤمن عرش الرحمن، د مسلمان سړي زړه ازارول
د مسلمان سړي زړه د الله تعالی عرش دی وای د چا زړه خو نه زارومه بس ګیره خرومه نو هغه ورته پارسی کې جواب ورکړو چې ای کم بخته ولې نه ته خو د جناب محمد رسول الله زړه ټوټې ټوټې کوي د هغې زړه خفه کوي نو دا کس ته چې دا خبره معلومه شوه او خيار کس ته چې کله خبره معلومه شي نو فوراً پې عمل کوي نو هغه بېهوشه شو چې په هوش کې راغی نو چې الله تعالی دې تعالی جزای خیر درکړي چې تا زما سترګې کولاو کړي تا زما حقیقي مینه د جناب محمد رسول الله سره پیدا کړه نو عزتمندو په ګیرې خرولو سره د جناب محمد رسول الله زړه خفه کېږي او مسلمان سړي له پکار دی د مسلمان سړي شان دا دی چې دا د جناب محمد رسول الله زړه خفه نه کړي د هغې زړه دا خوشحاله کړي عزتمندو څلورمه وجه ګیره خرول ولې لویه ګناه ده څلورمه وجه د هغې دا ده عزتمندو چې انسان په کوم حالت باندې مړ شي په دغه حالت به دا د قبر نه پورته کېږي که یو کس الله دې نه کړي د زنا په حالت کې مړ شو نو د قبر نه چې پورته کېږي دا به په دقه د زنا په حالت کې به خلک به ورته ګوري که یو کس د غلا په حالت کې مړ شو د ډاکې په حالت کې مړ شو د شراب وسکلو په وخت کې مړ شو نو چې قبر نه پورته کېږي نو په دغه حالت کې به راپاسي داسې نیکبخته انسانان شته داسې نیکبخته انسانان شته چې هغې له د سجدې په حالت کې مرګ راځي د روجې په حالت کې مرګ راځي د طواف په حالت کې مرګ راځي د تلاوت په حالت کې ورله مرګ راځي عزتمندو دا ډېر نیکبخته کسان چې د قبر نه پاسي نو په دغه حالت په دغه کیفیت کې به چې کوم دی دا پاسي نو عزتمندو چې انسان دا د قبر نه پاسي او دا د جناب محمد رسول الله مخې له ورځي نو سبا آیدا صورت به خوښي یو که نه نو د دې متعلق یو دنیایي واقعه چې دنیا کې راپېښه شوې وه د حضرت عبدالله بن حذافه رضی الله عنه په لاس باندې نبی صلی الله علیه وسلم د ایران باچا خسرو ته چې کوم دی خط ولیکو چې ایمان راوړه هغه خط چې ورسېده نو په خط کې خو اول دا لیکي چې دا خط د پلانکي او چې د پلانکي زوی دی محمد ابن عبدالله دا اول پیدا لیکلی د هغې نه پس لیکلی چې ته ایمان راوړه اسلام راوړه هغه چې دا خط ولوستو نو چې زمونږ په رعیت کې یو کس دی او زما د نوم نه وړاندې خپل نوم لیکلی دی خط یې وشلو او د یمنه یو حاکمو هغه ته حکم وکړو ګورنرو بازان نوم یې چې دغه کس لاس نیولی راوله ګرفتار یې که هغه بازان کسان ولیږل جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې چې راله نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل تاسو د ځانه څه شي نه جوړ کړي دي شکل یې بدل کړي دي هغې دا ګیره دا پاکه خرولې وه اوږده اوږده برید یې پرېښي نبی صلی الله علیه وسلم ورته دا څه څیزونه هم د ځانه جوړ کړي دي خپل شکل یې بدل کړي دي تاسو د دا حکم دا طریقه چا درکړې ده وایي دا زمونږ رب کې سره مونږ ته حکم کړی دی نو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هلاکت دي شي په تاسو زما رب ما ته حکم کړی دی د ګیرې د اوږدې کولو او د بریتو د لنډولو عزتمندو چې په دنیا کې د نبی صلی الله علیه وسلم دا صورت نه وي خوښ نو د مرګ نه وروسته خو به طریقه اولا نه دی خوښ نو حالت دا چې څوک وفات شي نو د مرګ نه وروسته په دغه کیفیت به راځي د مرګ نه پس د چا یخته دا غټېږي نه چې په کوم حالت باندې وفات شي په دغه حالت به په دغه کیفیت به پاسي نو مونږ تاسو د شفاعت وږیو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې له به ورځو چې زمونږ سپارش وکړي ځکه زمونږ خپل عملونه نشته چې مونږ ورشو نبی صلی الله علیه وسلم زمونږ نه مخ مبارک واړي نو کوم طرف ته به ځو نو د دې د وجې نه انتهایی د افسوس خبره ده چې په دغه وخت کې زمونږ ګیرې نه وي یا زمونږ ګیرې وي خو لنډې وي نو عزتمندو د مرګ نه پس ګیره نه غټېږي بعضې خلک خو داسې کوي ظالمان چې څوک په دنیا کې
نو اچانک ولا مرګ راشي نو ګیره مخکې خرولي نو دغه وفات وخت کې بسې لږه لږه نښتي نو خلک په تختې راوپرځي او ګیره ته په تخته وخوري نو عزتمندو دا ډېره لویه ګناه ده چې کله انسان وفات شي مړ شي نو د هغې نه نوکونه غوڅولی شي نه د هغې یخته غوڅولی شي او عزتمندو نه د هغې بل دا ګیرې یخته یا د بریتو یخته هر قسم چې په کوم حالت باندې انسان وفات شو په دغه حالت به غسل ورکوي په دغه حالت به سپاري نو عزتمندو دا لویه ګناه ځکه ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم سره به په محشر کې مونږ ستاسو ملاقات وي او د هغې په وجه به چې کوم دی مونږ هغې ته پیش کېدل وي پنځمه وجه دا د عزتمندو چې ګیره خرول ولې لویه ګناه ده پنځمه وجه دا ده چې د ګناه دوه قسمونه وي یو داسې ګناه ده چې تم ورته ګناه وې او زم ورته ګناه ویم ستانه تپوس وکړم چې پلانکي دا زنا ګناه ده که ګناه نه ده او ته دې باندې ښه سوچ سمج سره ووایې چې او جي دا ګناه ده غلا ګناه ده که نه ده ته یې منې او زه یې منم چې دا ګناه ده دا خو یو قسم ګناه شو دویم قسم ګناه هغه ده چې هغې ته ګناه کوونکی ګناه نه وای نو کوم د ګناه کار ته چې ګناه نه ویلی کېږي او د ګناه کار ته ګناه نه وایي نو دا ناجایز دی حرام دی ګناه ته به ګناه وایي او چې بیا ګناه حلاله ګڼي نو صراحتاً کفر دی نو عزتمندو اکثر داسې خلک وي چې څوک ګیري خري یې بونډې کوي نو هغه دې ته ګناه نه وایي یو عام ماحول کې چې کوم دی ګرځي ګناه ورته نه وایي وایي دا ګناه نه ده نو ګناه ته ګناه نه ویل دا لویه ګناه ده او چې ګناه ته یو کس ګناه وایي نو الله تعالی د دې انسان زړه له بیا یو کیفیت ورکړي دا زړه د انسان ملامته کوي او د دغه ملامتیا په برکت سره دا کس د دې ګناه نه بیا څه ناڅه وخت یو وخت به داسې چې دا انسان به د دې ګناه نه دا زړه یې منع کړي خو په شرط د دې چې دا انسان دې ګناه ته ګناه وایي او که ګناه ته ګناه نه وایي نو د شیطان په هغه وسوسو کې دا انسان مکمل طور باندې بند دی د انسان ته هدایت د اخره پورې نشي نصیب کېدی نو چې کومه ګناه په چا کې موجود وي نو هغه د ګناه ته ګناه وایي نو انشاءالله چې د دې ګناه نه به ډېر زر د انسان خلاص شي او الله تعالی به چې کوم دی د دې انسان رهنمایي وکړي بل عزتمندو دا خو هغه وجې وي چې مې ذکر کړی چې ولې لویه ګناه ده اوس عزتمندو ستاسو په ذهن کې یا چې څوک ګیري خرۍ بونډۍ کوي نو د هغه ذهن کې وسوال نو د هغې سوالاتو چې د انسانانو په ذهن کې کوم سوالات راځي د هغې جوابات ستاسو په وړاندې ذکر کوم چې پته ولګي چې د چا ذهن کې کومه غلط فهمي چې لرې شي بیا عمل کول او نه کول دا بیا د هغه چا کار دی چې څوک دا کار کوي نو بیا چې د غلط فهمۍ ازاله وشي نو عاقل سړی بیا ډېر زر عمل کوي نو عزتمندو عام طور خلک دا شبه کوي دا اعتراض کوي چې یاره د ګیري خرولو حکم یا د ګیري د نه خرولو حکم یا د یو موټي نه زیات ساتل دا خو په قرآن کې نشته څنګه چې وایي که ګیره دومره اهمه وی نو پکار دا و چې قرآن کې وي ځکه چې حجم راغلی دی منظم راغلی دی او دغه رنګې روجم راغلی ده دا ټول خو په قرآن کې ذکر دي نو پکار دا و چې دا هم پکې راغلی وي که نه چې دا ګیرې اوږدې کوي په قرآن کې نشته نو عزتمندو د دې جواب د اورېدو نه دوه خبرې تمهیدي دا واورئ دوه خبرې تمهیدي اولی خبره دا ده چې د دنیا اصول دا دي یو خو زمونږ ستاسو خپل اصول داسې چې یو خبرې پسې ونښتې چې داسې ده نو داسې ده زه تا ته وایم چې دا له سپیکر د ته وی نه دا ډانګې دی نو خو بیا ستا خپل یو ذهن دی خو چې د دنیا اصولو ته به ګورې نو اصول دا دي چې د اصل چیز لپاره خلک دلیل نه غواړي د خلاف اصل لپاره دلیل غواړي اوس به تاسو وایئ چې اصل او خلاف اصل نو مثال سره یې واورئ ستا یو بچی دی ټیوشن پکې سکول ته لیږي فیس د هغې ادا کې نو چې کله امتحان وشي
نو دوه خبرې دي، یا به ستا رازوی دا به پاس کېږي یا به پیل کېږي. چې کله ستا رازوی پاس شي نو دا اصل چې کله ته په خپل ماشوم سبق وایې نو د دې اصل لاره چې د دې انسان دا کامیاب شي، دا اصل خلاف اصل لاره چې دا ناکامي. نو چې کله دا په امتحان کې پاس شي نو ته د دې نه دا تپوس نشي کولی او دا خلاف اصل دی او د دستور غیر موافق دی چې ته ورته وایې چې زویه ولې پاس شوي. دا تپوس دا دلیل به نه غواړي او دا خلک نه غواړي. خو چې کله پیل شي نو دا خلاف اصل دی. په دې کې خلک دلیل غواړي ولې پیل شي. څوک زوی د سکول لځي چې ماسپخین راشي کور ته د ګریوانې ونیسي چې ولې سکول ته تللی وي، خلاف اصل دی که نه. سکول ته تللی نو اصل دا تللو او هغه اصل باندې عمل کړی دی، تللی دی، بس دلیل ته تپوس ته ضرورت نشته. خو که نه یې تللی چېرته خوړ مړ کې یو ځای بل ځای لامبي د ګریوانې راونیسي ولې سکول ته نه وي تللی، دلیل مطالبه ترې کوي چې ولې ستا څه ضرورت و. نو دا قرنګې عزتمندو یو اصلي یو خلاف اصلي. لکه دویم مثال یو کس د جماعت تنها نه ورکړي نو د هغه نه دا مطالبه کولی شي چې ولې دې تنها نه ده ورکړي. چې کوم کس یې تنها ورکړي نو دا ورته نشي ویلی چې ولې دې تنها ورکړي ده. نو عزتمندو د قرنګې په هر کار کې یو اصلي یو غیر اصلي. مونځ تاسو مانځله راغلي نو اصل لاره چې خم کړي دي چې راغلي ثواب کار دی. د دې لپاره زه دا دلیل نه غواړم چې تاسو ولې مانځله راغلي. خو چې تاسو نه راځئ نو دا سوال کولی شم چې پلان کې ته مانځله ولې نه راځئ، تا ته څه تکلیف دی، بیمارې څه. نو عزتمندو دا یوه تمهیدي خبره ده چې د اصل چیز دپاره خلک دلیل نه غواړي. دویمه تمهیدي خبره نو دغه رنګې ګیره پرېښودل د اصل دی. ولې اصل دی؟ چې جناب محمد رسول الله مونږ ته یو صورت پرېښی دی، یو شکل یې پرېښی دی چې زما اتباع وکړي، زما په شانته کې ځان جوړ کړي، دا اصل دی. نو چې کوم کس دا ګیره پرېږدي نو دا په اصل برابر دی، پوه شوې. او چې کوم انسان ګیره کټ کوي یا خري نو دا د اصل خلاف دی. نو چې اوس اکثر ګیرې خرولو والته چې ګیره پرېږده نو هغه به مناظره شروع کړي ولې ګیره پرېږدم. دا دلیل ته ورکړه، تا په کوم ځای کې داسې لیدلي دي چې یاره ګیره خرول جایز دي یا ګیره کټ کول جایز دي. ته به دلیل ورکړې چې ما پلان کې کتاب کې لیدلی دي چې چا ګیره پرېښودې ده او په مخه یې ګیره شته نو د هغه نه دا دلیل مطالبه کول، دا مناظره کول چې ته ما ته دلیل وښایه چې کوم ځای کې ګیره پرېښودل جایز دي، دا د اصولو خلاف دي. نو چې څوک ګیرې خرۍ یا بونډه کوي نو دا د ځان له دلیل په دغه جواز باندې راوړي چې زه دا کار ولې کومه. د دې نورو نه دا تپوس نه کوي چې ته دا کار ولې کوې، ولې چې دا نور په اصل عمل کوي او ته په خلاف اصل عمل کوي، نو دلیل دا به ته میدان ته راوړي. دویم عزتمندو دویمه تمهیدي خبره د جواب نه وړاندې چې د شریعت طور او قانون دا دی چې یو عمل د شرع نه ثابتېږي نو په څلورو طریقو کې او په یوه طریقه ثابتېږي. په دغه څلورو طریقو کې چې په کومه طریقه هم ثابت شو، په یوه طریقه ثابت شو، هغه به په سر سترګو باندې په هغې عمل کې او په سر سترګو به هغه تسلیمې. اولی خبره دا ده چې دا حکم د قرآن نه بیا به مني. څلور اصول دي د شریعت، که دا حکم د قرآن نه بیا به مني، که دا حکم د حدیث مبارکو نه نو بیا به هم مني، او که دا حکم د قیاس نه نو بیا به هم مني، او که دا حکم د اجماع نه نو بیا به هم مني. نو عزتمندو د قرآن نه حکم هغه څنګه چې قرآن کې تا ته دا وایي چې مونځ وکړه نو مونځ کوه، دا د قرآن حکم دی. که یو کس دا وایي چې یاره قرآن کې کوم حکم یې لکه بعضې خلک وایي مونږ اهل قرآن یو، دلته خو نشته خو خوا و شابهي دا پیتني، مونږ اهل قرآن یو صرف په قرآن عمل کوو. نو عزتمندو په قرآن کې دا یو ځای نه دي لیکلي چې ته صرف په قرآن عمل کوه او د قرآن نه علاوه چې نور په سم عملونه کې، دا پکې نشته. بلکې د قرآن تفسیر او تشریح دا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث مبارکو کې ده. او تاسو که د دې څلورو خبرو دلیل غواړئ چې دا څلور اصول له کوم ځای نه راغله نو د دې نه کتابونه ډک دي. خو یو واقعه به ذکر کوم. حضرت معاذ رضی الله عنه
جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حاکم جوړو او ورته فرمایل یا معاذ انی لاحبک اے معاذ په الله تعالی مې قسم دې تاسو سره ډیر محبت کوم عزتمنو دا ډیر لوی سعادت خبره ده چې جناب محمد رسول الله ورته فرمایي چې تاسو سره ډیر مینه محبت کوم چې حاکم جوړي نو تفصیلی واقعا خو مختصر به ورته دا ویمه چې تاسو ته کوي بما تقضي یا معاذ اے معاذ تا خو گورنر جوړو ما خو ته به فیصله پس کې نو دلته اصل زما عزتمندو مسلمانانو ورونو تیر جمعه می ستاسو په وړاندې باندې دا خبره ذکر کړې و چې ګیره خرول یا بونډۍ کول دا ولې لوی ګناهونو کې داخل دي نو ستاسو د یادګیرنې لپاره هغه مختصر ویما چې ولې لوی ګناهونو کې دا ګیره خرول شمارل شوی دي اولی وجه خدا وا چې د ګناهونو دوه قسمونه یو ګناهونه هغه دي چې هغه پټ کړي کیږي یو هغه دي چې هغه ښکاروي نو کوم ګناهونه چې ښکارا کیږي د دې وبال د دې سزا په نسبت د هغه ګناهونو کوم چې پټ کیږي دا زیات وي د دې د وجه نه دا لوی ګناه ده دویمه وجه موږ دا ذکر کړی و چې د ګناه دوه قسمونه دي یو هغه ګناه وي چې ګناه خو ته وکي د هغې اثر ختم شي ګناه په هغه وخت کې ختم شي ایو داسې ګناه وي چې هغه دائمی انسان پسې پیوس لګېدلی وي نو عزتمندو ګیره خرول یا بونډۍ کول هغه ګناهونو کې داخل دي کوم چې انسان پسې دائمی لګېدلی وي که دا انسان هر قسم نیک عمل کوي لیکن دا دغه ګناه کوونکی شمارل کیږي عزتمندو دا د تیرو جمعې متعلق خبرې وي بیا ستاسو په وړاندې ما دا خبره ذکر کړې وه چې د دې نه پس به مونږ یو 15 هغه اشکالات چې د خلکو په ذهنونو کې راځي مونږ به هغه اشکالات ذکر کوو او بیا به د هغه اشکالاتو جوابات ذکر کوو چې د چا په ذهن کې څخه پاس پټواله پاتې نشي که څوک عمل کول غواړي نو چې هغه ته عمل کول آسان شي او د هغه سره چې کوم د حجت او شیطانی دوکه پاتې نشي چې آیا ګیره خرولو کې چې کوم دی یا بونډۍ کولو کې څه عذاب او دغه رنګ څه ممانعت نشته دی نو دغه شوبونه مونږ یو شوبه یو ازاله یو اعتراض هغه دا ذکر کړو چې بعضې خلک وایي چې ټیک ده مونږ ګیره خو به پرېږدو نه به خرو نه به بونډۍ کوو خو لیکن دا کومه خبره چې کیږي د ګیرې پرېښودو ده مونږ به هغه حکم منو چې په قرآن پاک کې موجود وي نو عزتمندو د دې خبرې نه وړاندې مې تاسو ته جواب نو ویلو دوه تمهیدي خبرې مې درته کړې وي چې یو اصول وي د اصولو لپاره خلک دلیل نه غواړي بیا مې مثال تاسو له داسې درکړی وي چې ستاسو یو ماشوم یو په سکول کې داخل کړی وي هغه امتحان ورکړي پاس شي نو دا تپوس چې ته نشي کولی او دا تپوس به ستا په کمقلتوب باندې دلالت کوي چې ته د هغې نه دا تپوس وکړي چې ته د امتحان کې ولې پاس شوی داسې تپوس به نه کې ها که هغه پیل شي نو ته تپوس کولی شي چې زویا ولې پیل شوي نو تاسو ته مې دا ویلي وو چې ګیره پرېښودله دا اصل دی نو چې څوک ګیره پرېږدي نو هغه نه دا مطالبه نشي کولی چې تا را ګیره ولې پرېښې ده او دغه رنګې د ګیرې پرېښودو لپاره څه دلیل د ګیرې والا نه غواړي نو دا چې څوک یې غواړي دا سړی قمقل دی دا د اصولو نه نه دی خبره دویمه مې درته دا تمهیدي خبره کړې وه
چې د حکم شرعي ثابتولو لپاره څلورو څیزونو بنیادی ضرورت وي چې حکم شرعي ثابت وي نو په څلورو کې او په یوه طریقه لازمي دا حکم ثابت وي ښکاره به وي په هغې کې چې په کومه طریقه هم تاسو ته دا حکم وښودلی شي نو په هغې باندې عمل کول د مسلمان دپاره لازم او ضروري وي هغه مې تاسو ته ویلي چې یا یو حکم د قرآن پاک نه ثابت شي دویم هغه د احادیث د رسول الله نه ثابت شي دریم مې درته دا ویلو چې دا حکم دا د اجماع نه ثابت شي د اجماع د صحابو نه اجماع دې ته ویل کېږي چې علما صلحا دا په یو خبره باندې اتفاق وکړي لکه اوس د کرونا وایرس په معامله کې چې کوم د علما راجم شو چې آیا د حکومت والا چې د جماعتونو کې دا فاصله اختیارولو حکم ورکوي یا جماعتونه بندي د دې څه حکم ورکول پکار دی نو که یو کس وایي چې یاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې خود کرونا وایرس نو څنګه ته چې کوم د په جماعت کې داسې حکم لګي چې دومره فاصله دي اختیارول شي نو اجماع دي ته وایي چې د دین خیرخواهانو په دین باندې پوهه خلک د هغې نه د دې باره کې مشوره واخیستلی شي او هغه په دې خبره متفق شي چې د مسلمانانو دپاره په دې خبره کې په دې وخت کې خیر دی نو هغې دا فتوا ورکړه چې بالکل چې کوم د شپږ فوټه فاصله اختیارول دا ضروري دی په کار چې اختیار کړی شي چې مسلمانانو ته تکلیف ونه رسي بیماری ورته ونه لګي نو داسې قسم خبرو ته اجماع ویل کېږي نو ما تاسو دا ویل چې اجماع د صحابه اجماع د تابعینو نه کوم حکم ثابت شي هغه هم مسلمانانو لپاره ضروري وي بل مې درته ویلي قیاس هغې باره کې مې درته هم حدیث شریف ویلو د حضرت معاذ رضی الله عنه نو عزتمندو بیا د دغې خبرې کوم چې اشکالو هغه داسې چې د ګیرې خرولو حکم یا د ګیرې د پرېښودلو حکم یا د ګیرې د نه خرولو هغه ممانعت په قرآن کې نشته دی نو د هغې جواب خدا دی د دې درې څلور جواب کېږي یو جواب الزامی دی الزامی داسې دی چې څوک داسې خبره وکړي چې داسې دلیل راوړه چې د قرآن پاک نه موجود قرآن پاک کې موجود وي چې ګیره اوږده کوي او ګیره مه بونډۍ کوئ نو د هغه سړي نه دا مطالبه وکړه چې په قرآن پاک کې کوم داسې ذکر راغلی دی چې د یو دین مسلې دپاره به ته د چا نه د قرآن د آیات پوښتنه کې لکه تا نه څوک تپوس وکړي چې مالا د ګیرې د پرېښودو حکم د قرآن پاک نه وښایه نور ته ورته داسې ووایه په جواب کې چې تا کوم ځای کې دا لیدلی دي چې هغه حکم به منل ضروري وي چې په قرآن کې وي چې په قرآن کې نه وي هغه به نه مني دې ته الزامي جواب وایي دویم عزتمندو دویم جواب چې کوم دی هغې ته ویل کېږي تحقیقي جواب تحقیقي جواب دا دی چې قرآن پاک کې څومره احکامات دي هغه ټول اجمال دی مختصر دي د هغې تفصیل به څنګه وي عزتمندو د هغې تفصیل هغه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه دي او دغه رنګ اجماع ده او څه مسائل د قیاس په ذریعه چې کوم دی معلومیږي استاسو د فهم دپاره استاسو د پوهې دپاره چې قرآن مجید څنګه اجمال دی عزتمندو اجمال دې ته وایي چې یو مختصر خبره لکه ته ستا کور ته میلمانه راغلي دي او ته خپل زوی ولیږي چې پیسې ورکړي چې لاړ شه بازار نه سودا راوړه نو دا سودا داسې لفظ دی چې دا اجمال دی نو څه سودا نو سودا خو ډېر قسم سودا راځي تا به 1500 روپۍ ورکړي او سودا چې اخلي نو د زرګونو لکونو روپو برابرېږي نو د دې تفصیل ضرورت دی تفصیل ورته وکړه کیلو ټماټر راوړه کیلو پیاز راوړه دومره غوړي راوړه دې ته تفصیل ویل کېږي نو قرآن پاک کې یو حکم
دا مختصر ذکر شي دي ته اجمال ویل کېږي لکه قرآن پاک کې دا موجود دی اقیم الصلاة تاسو مونځ قایم کړئ خدا په قرآن کې نشته چې 4 رکعات وکړي د ماسپښین دي 10 رکعات او د مازیګر دي 4 وي دومره دې پکې فرض وي دومره دې پکې واجب وي دا پکې نشته دا هم پکې نشته چې سجدي پکې سودي رکوع پکې سودي دا په قرآن مجید کې نشته نو دا په قرآن مجید کې نشته ده نو موږ تاسو به منځونه نه کوو موږ تاسو به مونږ انکار کوو چې آیا د مونږ هغه ذکر په قرآن کې نشته یا یو سړی جاهل د ځان اساس کې د ماسپښین یو رکعت مونږ کوي چې په قرآن مجید کې د مونږ ذکر راغلی دی زه صرف مونږ کوم نه بلکې د دې تفصیل رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عملنا قولنا او تقریرا مونږ تاسو ته چې کوم دی ښودلی دی نبی صلی الله علیه وسلم مونږ په دې طریقه کړی دی کوم چې مونږ تاسو کو احادیثو کې د هرې مسلې ذکر شته دی 2 رکعات او دغه رنګې 4 رکعات او دا رنګې د فرضو دا ټول بیا د فرضو د سنتو دا حکم دام د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نو دا بیا وروستو ائمه مجتهدینو دې تغور کو چې کوم حکم د الله تعالی نه په پکړ ډیرو داغه هغه حکم سیواو نو هغه له فرضو درجه ورکړې شو چې کوم په 2 نمبر او هغه له واجبو درجه ورکړې شو چې کوم 3 نمبر او هغه له سنتو او بیا دغه رنګ د سنت غیر موکده او بیا دغه رنګ د مستحب او د نفل او دغه رنګ د مباح درجه چې کوم دی دا ورکړې شو او د دې خلاف هغه حرام او دغه رنګ مکروه او مکروه تحریمی تنزیهی دا ورسته دا درجه دغه لور کړی شو چې کوم عمل څومره درجه کې کول او څومره درجه کې نه کول پکار دي نو عزتمند څوک چې دلیل غواړي نو قرآن مجید اجمال دی د دې تفصیل د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه دي د دې اشکال چې حکم د قرآن نه منم به 2 نمبر جواب دار 3 نمبر جواب دار چې په قرآن پاک کې خوبا که پستر ګړون نه نو دا به لیدلی چې اطیع الله و اطیع الرسول د الله تعالی تابعداري وکړي د الله تعالی د پیغمبر تابعداري وکړي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله اے پیغمبر د خلکو ته وایا کچې تاسو د الله تعالی سره محبت ساتئ د الله تعالی سره مؤمن وي پزلونو کې رښتونی نو فتبعوني يحببكم الله ته ورته وایې پیغمبر چې زما اتباع وکړي چې د پیغمبر اتباع نه کې او د الله تعالی سره د محبت دعوی کې نو دغه کس دغه انسان دغه مسلمان په خپل دعوه کې دا دروغجن دی دا سره دی بیا دا نه و چې زما د الله تعالی سره محبت دی چې د چا سره محبت وي د هغه د زوی سره به محبت وي د هغه د نوسی سره به محبت وي د هغه د خاندان سره به محبت وي او چې د چا نه نفرت وي د هغه کس نه به نفرت وي د هغه د اولاد نه به نفرت وي چې چا د الله تعالی سره محبت وي د هغه د رسول سره به محبت وي د هغه د احکاماتو سره به محبت وي نو مونږ تاسو له پکار دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع وکړو نو اتباع کې عزتمندو ګیرا دا را داخل شو چې د رسول الله اتباع کې نو ګیره به پرې دی ګیره به وګده ګیره به نه بونډي کې نو که یو کس د قرآن نه حکم معلومول غواړي نو د دینه په سناسه درجه کې حکم ثابتېږي چې د ګیرې هغه عمل او د هغه حکم په قرآن کې شته قرآن پاک آیات مبارک دی لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه تاسو د پاره پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کې د ژوند د تیرولو هغه بهترینه نمونه پرته ده که یو سړی دا غواړي چې زه د خپل زندگی د دین هغه مطابق جوړه کم او په دین دی په کامله طریقې سره عمل وکم نو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سنت په مضبوطیا سره او په کلکتیا سره چې کوم دی اونې سی په هغه دی عمل وکي نو عزتمندو دغه رنګي بل آیات مبارک هم د دې خبرې اظهار کیږي
چې ګیره خرول یا بونډۍ کول دا د قرآن مجید خلاف دي. لکه حضرت موسی علیه السلام کله چې هغې ته تورات میلاو شو او واپس راغی قوم ته، په قوم باندې خپل لور حضرت هارون علیه السلام هغه نگران مقرر کړو چې ته د خلکو ته ګوره، دیو ته خونه کوه. چې راغی وی کتل خلک د سخي عبادت کې مصروفه دي، نو هغه خپل لور د سر د ویښتونه او د ګیرې د ویښتونه ونیولو چې تا ته ما نه ویلې. موسی علیه السلام خیال دا و چې دا زما د ورور چېرته سستی کړې ده، دا خپل دعوت کار په صحیح طریقې سره نه دی رسولی د دې د وجې نه. نو ورته څه فرمایي هارون علیه السلام؟ ورته فرمایي لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، ای زما وروره یا بنیه. دغه رنګې مختلف قرآن مجید چې کوم ځای کې الفاظ ذکر کړي نو یا بنیه سره ذکر کړي، او لکه دا داسې الفاظ چې هغه د اظهار محبت او هغه کامل محبت ته په دې کې طرف کې اشاره. نو هارون علیه السلام هم موسی علیه السلام ته فرمایي ای زما د مور زویه، ما د سر د یختو د ګیرې نه مه نیسه، ما ته په دې کې څه غلطي نشته دی. زه یېرېدم چې دا خلک زما ستا په درمیانس کې تفریق پیدا نه کړي، دې زه قتلولم. نو عزتمندو د دې ځنه زمونږ هغه حکم د دې ځنه ثابتېږي چې موسی علیه السلام هارون علیه السلام د ګیرې نه ونیولو او د سر د ویښتو نه ونیولو. نو آیا چې ګیرې د چا خرولي نو د ګیرې نه څوک نیودلی کېږي؟ که یو سړی د دې ځنه راونیسي او ګیرې په مخ نو خلک وایي د ګیرې نه ونیولو، چې ګیرې نه نو خلک وایي د زنې نه ونیولو. داسې نه وایي چې د ګیرې نه ونیولو، چې ګیرې نه نو بیا خلک زن یادوي. نو د دې نه هم دا خبره ثابته شوه چې په قرآن پاک کې د ګیرې هغه حکم په څه ناڅه درجه کې موجود دی. او دغه رنګې د انبیاء علیهم السلام د اتباع حکم راغلی دی. نبی صلی الله علیه وسلم ته هم الله تبارک وتعالی په قرآن پاک کې فرمایلی دی چې دغه پیغمبرانو د هغه حکم اتباع کوه کوم چې د قرآن مجید موافق وي، کوم چې د شریعت موافق وي. نو عزتمندو مونږ او تاسو لا بیا د انبیاء علیهم السلام اتباع ډیره ضروری او لازمی ده. باقی دا خبره چې هارون علیه السلام په موجودګۍ کې دا قوم ولی گمراه شوی، نو عزتمندو الله تعالی ډیر بے نیازه باچا دی. روایت کې راځي چې دا د دې د وجې نه چې موسی علیه السلام کله کوهی طور ته تلو نو د هارون علیه السلام ته وی چې ته زما د دې قوم خیال ساته چې دا درنه بېلاره نشي. الله تعالی ته دا خبره ناخوښه شوه چې ته زما په موجودګۍ کې څنګه ورور ته قوم والا کې چې زه موجود یم، نو ما ته والا که چې الله تعالی زما دا قوم دا ګمراه نشي. زما په موجودۍ کې ته چې کوم دی ورور ته قوم والا کې او ما ته نه والا کې. نو عزتمندو د دغه حکم د وجې نه د دغه خبرې د وجې نه الله تعالی هغه قوم هغه ګمراه کړ او په دغه عبادت یې مبتلا کړ. نو عزتمندو هغه جدا تفصیلي واقعه ده، خو لیکن زمونږ او ستاسو خبره دې پورې ثابته شوه چې د انبیاء علیهم السلام ګیره دا وه، او مونږ او تاسو له هم پکار دي چې ګیرې دا پرېږدو په مخ باندې په نایي خانه کې نه. بل عزتمند درېیم شبهه درېیم اعتراض خلک دا کوي، ځینې خو بې تعلیمې د اعتراضونه نه خبر خواسي بل ته وګوري چې شینې ځان خرولی جو هم ځان وخروي، خو ځینې داسې چې چخ چې مخ چې وي که نه ځان دپاره دلیلونه ګوري. نو عزتمندو هغې دپاره هغه دا اعتراض کوي چې دا حدیث چې زه به ګیره هنه پرېږدم چې کله ته ماته د بخاري شریف حدیث پیش کې ګیره به هنه پرېږدم چې ته ماته د بخاري شریف حدیث پیش کې، نو هله به زه دا ګیره پرېږدم. نو عزتمندو د هغې دپاره هم هغه شانته کې الزامي جواب دی چې په قرآن مجید کې خدا نه دی راغلی
چې ته په هغه حدیث باندې عمل کوه چې کوم په بخاري کې یا امام بخاري دا دعوه نه ده کړې چې څومره صحیح حدیثونه هغه ټول ما په خپل کتاب کې ذکر کړي دي، بلکې بخاري شریف کې د تکرار نه علاوه 3,000 احادیث دي او هغه دا دعوه صرف کړې ده چې ما په دې کې صحیح حدیثونه راغونډ کړي دي. د دې داسې مثال دی لکه یو کس یو ډاکټر یو حکیم یو کتاب ولیکي چې په دې کتاب کې ټولې مستندې نسخې دي، خو لیکن دا داسې نشي ویلی چې څومره مستندې نسخې دي هغه ټولې دا دي، چې دومره ویلی شي چې دا کومې دا دي دا مستندې دي. امام بخاري ته خپله د 1,00,000 نه زیاته حدیث مبارکه یادو. د دې دا مطلب نه دی چې کوم حدیث د بخاري نه وي په هغې به عمل نه کې. عزتمندو که د بخاري وي که د بخاري نه وي، چې لیکن دا وویلی شي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی، نو په سر سترګو چې کوم دی هغه قبلول پکار دي. عزتمندو خبره د منلو ده او د نه منلو ده، چې څوک عمل کول غواړي هغه لپاره معمولی خبره چې دا خبره ګوره د سنتو خلاف ده، په دې رسول الله صلی الله علیه وسلم خفه کېږي، هغه یې مني، او چې نه یې مني نو په خپل کوپر به درته 100 دلیلونه پیش کوي، خبره به ناروا کوي. اکثر دا بوډاګان چې کوم دی داسې په ناجایزو پسې نښلي چې دا عمر یې لږ زیات شي، لیدلي به مې په یو ناجایزه پسې ونښلي، قرآنونه قسمونه هر څه به درته خوري، خو لیکن دا خپلې خبرې نه اوري، نه هغه جهل یې راټینګ کړی. نو دغه رنګې بعضې خلک چې جیرې به هم خرئ بونډۍ کوي به او بیا به داسې ونښلي چې دا په کوم ځای کې راغلي دي او دا خو لاړوشتې نه او دا خو ثابت نه دي. نو عزتمندو هغه خپل جهل پورې خبره کوي. عزتمندو څلورم اشکال، بعضې خلک دا وایي چې ټیک دا د نبی صلی الله علیه وسلم ګیره مبارکه خو وه، خو دا د عربو رسم رواجو، هغه چې کومه ګیره پرېښې وه دا د هغه د قوم د خاطره وه، چې قوم کې یو رسم یو رواج د هغې د وجې نه دا ګیره هم په یو رواج کې داخله ده. عزتمندو دا د دې خلکو غلط فهمي ده. د نبی صلی الله علیه وسلم کار سو رواج ختمولو، رسم رواج ختمولو. تاسو به اورېدلي خلکو به په بربنډه طوافونه کول، دغه رنګې تشو امتیازو ډکو امتیازو په وخت کې به پرده نه کوله، کل عام به کول، دغه رنګې شراب به اسکل، لونه به ژوندۍ خښولې. عزتمندو نبی صلی الله علیه وسلم تشریف راوړ، دغه خبرو د انکار یې وکړو، دغه خبرو د انکار په وجه باندې مشرکینو نبی صلی الله علیه وسلم پرېښوده. نور څه دشمني خو نه وه، خو د هغې طور طریقې ته غلط وویل نو هغې سره دشمني پیدا شوه. نو عزتمندو نبی صلی الله علیه وسلم ګیره مبارکه دا د رسم او د رواج د وجې نه وه. الله تعالی قانون داره چې پیغمبر دا به مکمل روغي، دله به الله تعالی حسن ورکړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې د حسن انتها وه. هغه شاعر وایي واحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء، چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه ښایسته بشر به دنیا ته را نشي او نه به یو مور راوړی داسې بچی راوړي چې هغه به د نبی صلی الله علیه وسلم نه چې کوم دی ښایسته وي. د نبی صلی الله علیه وسلم هر اندام دا داسې و لکه سړي چې په خپله جوړ کړی، اندازه به ماغستي که نه وای خلی کله سړی شیشې ته مخامخ شي ځان ته وګوري نو کله وای یاره دا غوږ مې لږ چید دی چې دا لږ سم وي، کله وای یاره دا شونډه مې لږ اخوا دیخوا د غاښونو ته یا دې مخ ته سپینوالي توروالی ته دې سترګو ته وای یاره چې دا په دې ډیزاین وي نو دا به ډېر ښکلي چې کوم دی ښکارېدی. دغه سړي خپل ځان کې چې کوم دی داسې تغیرات دا په نظر راځي چې یاره دا داسې به ښکلي به ښکاره کېدی. څه ناڅه اندام په یو انسان کې دا لازمي د سړي نه خوښېږي چې یاره دا په دې طریقه به نو ښکلی به وي. نو د نبي صلی الله علیه وسلم هر اندام دا داسې و لکه سړي چې په خپل لاس جوړ کړی دومره ښکلی او دغه رنګې. نو عزتمندو چې نبي صلی الله علیه وسلم ګیره رواجي وه او مزه یې نه کوله، نو الله تبارک وتعالی به ورته فرمایل چې دا ګیره دې لرې کړه، خو لیکن دا خوبصورتي ده، دا حسن دی. الله تعالی حسن پیدا که دویسی که
یو حصه په ټوله دنیا تقسیم کو، یو حصه حضرت یوسف علیه السلام لور کو. د حضرت یوسف علیه السلام خوبصورتی دا په ګیرې سره نه مایوسه کېدله. بعضې خلک دا اعتراض کوي چې په ګیرې سره چې کوم دی زمونږ که پرېږدو نو بدرنګه ښکارو، صوفیان ښکارو، شیخان ښکارو. عزتمندو چاته چې په دې خبره شرم راځي چې زه د خپل پلار زوی یم، عزتمندو هغې ته په معاشره کې بیا خلک څه وایي چې څوک د خپل پلار د وجود نه انکار کوي چې زه د خپل پلار زوی نه یم، هغې ته سړی څه وایي؟ عزتمندو دا داسې خبرې دي چې دا زمونږ ستاسو د ذهن نه شیطان غایبې کړي چې مونږ تاسو خو دا خبره نه پټو، خپل پلار نه پټو. دغه رنګې عزتمندو دا خبره ښکاره کوو چې یار که ستا پلار هر څومره غریب وي، خیرن وي، میخ والی، خو لیکن خپل نسب انکار دی وکړو، خلک به درته په معاشره کې حرامي وایي چې دې سړي مور زنا کړې ده. نو عزتمندو په دغه انسان له شرم نه ورځي. ولې که کوم انسان له پې ورځي نو هغه د انسانیت د دایرې نه بیا بهر کېږي. نو دغه رنګې عزتمندو چې څوک دا وایي چې یاره مونږ په ګیرې خرولو باندې شرمیږو، نو عزتمندو د دې دا مطلب دی چې مونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې د تلو باندې شرمیږو، چې مونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته په نبی ویلو شرمیږو، د هغه اتباع ویلو کې شرمیږو. نو چې دا خبره شو ایمان دې چېرته لاړ؟ عزتمندو یو خبره یو ګناه وړی خو چې هغې پسې تفصیل لالټې او هغې کې چې کوم دی ځان نه چې کوم دی اخوا دیخوا ګرځې راګرځې، نو د ایمان نه پکې سړی چې کوم دی دا خلاصېږي. نو عزتمندو ګیره د دې د وجې نه خرول یا بونډۍ کول چې زه به د خلکو په نظر کې درون شمه او زه به د خلکو په نظر کې چې کوم دی زما عزت زیات شي، انتهایی قمقلتوب دی. تاسو ته پته شته دا ګیره خرول دا له کوم وخت نه راغلي دي؟ د دې بنیاد څه و، د دې اصول څه و؟ دا ولې شیطان چې کوم دی د خلکو باندې دا ګیرې وخرولې؟ شیطان چې کله الله تعالی لعنتي کړ نو هغه قسم وخوړ چې فلیغیرن خلق الله، زه به خامخا په دې خلکو باندې د الله تعالی هغه پیدایش چې کوم دی هغه بدلوم. او الله تعالی فرمایي چې که چېرې د دې شیطان تابعداري دې وکړه نو فقد ضل ضلالا مبینا، په ښکاره ګمراهۍ سره چې کوم دی ګمراه شي، هېڅ شک دکې بیا نشته دی. نو عزتمندو شیطان هغه تخلیق کې چې کوم دی د انسانانو ګوتې وي، تخلیق داسې چې الله تعالی پیدا کړی په یو طور طریقې پیدا کړي، ته په چې کوم دی چخ چیزان پسې راغستي، لکه بعضې زنانه په دې غاښونو کې چې کوم دی دا پیټینګونه کوي، اخوا دې خو یې اوږدی را اوږدی، دغه رنګې دا یخته نالۍ وباسي، رنګې کوي وغیره. دا د الله تعالی په پیدایش کې ګوتې والي، دا چې کوم دی د الله تعالی هغه خلقت د انسان د نه خوښولو اظهار کول دي. دغه رنګې دا ګیره خرول او بونډۍ کول دا هم دا چې الله تعالی په دې طور طریقه زه پیدا کړی یم، زما دا طور او طریقه نه خوښېږي، یعنی د الله تعالی دا کار مې نه دی خوښ چې زما دا ګیرې راخېجول، دا یې مطلب جوړېږي. که چېرې ستا دا خوښه وې پرېښودی به دې که نه، خو دا مطلب دی چې یاره الله تعالی نعوذ بالله دا کار ښه نه دی کړی چې دا زما په دې مخ نه وې لږ ښکلی به ښکارېدم. نو د الله تعالی په تخلیق باندې اعتراض راځي او عظیمه ګناه ده، حرام دی، ناجایز دی. نو عزتمندو مونږ او تاسو له پکار دی چې ځان ترې وساتو. خبره مې درته دا کوله چې دا ګیره خرول له کوم ځای نه راغلي دي؟ د حضرت لوط علیه السلام په قوم کې یو ګناه وه چې هغې به چې کوم دی د سړو سره بدپیلي کوله، د هلکانو سره. نو کم کسان چې وو دا بدکاري چې به یې کوله، نو هغه چې ګیرې نه وي نو دنده به یې ښه چلېده، چې کله یې ګیرې راوختې نو بیا به څوک واخواله نه ورتله. نو شیطان راغی ورته چې دا ګیرې وخروئ چې دا دندم بیا شالو شي. نو هغه ګیرې په هغې باندې شیطان وخرولې، نو بیا به خلکو ته غټ غټ سړي به، خو لیکن چې ګیرې به یې نه وي نو خلک ویل که چېرې دا هلکان دي نو بیا به ورسره بدپیلي کوله. نو د دغه ځای نه چې کوم دی د دغه خلکو دا بنیاد راښکته شوی دی چې مونږ او تاسو غیر خلک خو دین مني نه، هغوی خو که خور سه زنا کوي او که مور سه کوي هغوی ته خو پکې تمیز نشته، خو مونږ او تاسو له پې غیرت راځي، حیا راځي، شرم راځي.
نو مونږ تاسو یو چیز د حقیقت نه ځان خبر کو بیا په هغې باندې هغه شانته کې عمل وکړو. عزتمندو الله تعالی راضي کول دا بنیادی مقصد دی زمونږ او تاسو چې الله تعالی راضي نو بیا مونږ او تاسو لا د چا د ناراضتیا پروا نه ده پکار. عزتمندو هغه شاعر او شعر وای ہو جائے اگر سارے خدائی بھی مخالف ہو جائے اگر سارے خدائی بھی مخالف کافی ہے اگر ایک اللہ میرے لیے ہے. توحید تو یہ ہے کہ مولا حشر میں کہہ دے توحید تو یہ ہے کہ مولا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خپا میرے لیے ہے. چې تا خلق خپا کی خزه خپا کی رشتہ داران خپا کی آغا قمقل مور و پلار خپا کی چې درته وایي ګیره وخروه د چا لپاره خپه کی د رسول الله لپاره خپه کی چې زه ګیره پرېږدم رسول الله خوشحاله ومه